یو صحابی دی حضرت سعد رضی اللہ عنہ. دا صحابی دا رنگ نم تورو او شکل ام داسیو چې پوزه غټه وا، سترګې ام بل شانتې وي، غوږونه ام بل شانتې وو، ډېر بدنما غوندې و د شکل نه. خو الله ګورې د انسان شکل ته نه ګوري. ښه ان الله لا ينظر الى صورکم، ستاسو شکل ته څوک الله نه ګوري، عمل ته ګوري. نو اوس هم په مکه مکرمه کې که تاسو دا ډېر ملګري به حج عمرې له تلي، هلته د افریقې دا تور خلک یي، بعضې پکې عجیبه غوندې شکلونه، پوزې او سترګې او غوږونه تور هم یو، شکلونه هم بل شانتي. نو دې تک تور مو په مخې غټ غټ داغونه مو او شکل هم څه بل شانتي او ډېر غریب و. یو ځل راغی حضور پاک مبارک ته کېناسته او جړلې، وی د الله رسوله، وی ما به خدای ځان ته رانږدې کړي، پرې به مې دي، ما به جنت ځان ته پرېږدي او د جنت حورې به مې ځان ته پرېږدي. حضور پاک ورته فرمایي، وی سعده که زما او د الله تابعداري دې وکړه نو خدای به دې م ځان ته پرېږدي، رانږدې به دې کړي، او د جنت حورې به دې م ځان ته پرېږدي او جنت به دې م ځان ته پرېږدي. او که زما او د الله تابعداري دې ونه کړه نو نه به خدای ځان ته پرېږدي، نه حورې او نه جنت. دا ولې؟ دا جاړې ولې؟ وی صاحب وی دا شکل خو ماله الله را کړی دی، دا تور شکل او دا بل شان شکل، زما نه خلک نفرت او کرکه کوي. زه چې په یو جام اوبه وڅکم په هغې څوک اوبه نه څکي، ما سره څوک لاس نه میلاوی، څوک را سره کینی نه، څوک را سره یو دی ډوډۍ نه خوري، ما نه خلک کرکه. ماشوم بارو باسه بچې، ماشوم بارو باسه، بارو باسه، د ماشوم جاړې بارې وباسه یو کس. نو ما نه خلک په دنیا کې کرکه کوي، نو دا شکل خو ماله الله را کړی. نو زما اړه کې سودا شوه چې خدایه مخلوق را نه کرکه کوي، نفرت کوي، هسې نه چې د قیامت پر ورځ خدایه ته ما نه کرکه وکړي او وایي چې دا تور غورځوی دوزخ ته، او جنت وایي چې زه خو دې نه پرېږدم لرې کې، او د جنت حورې وایي چې دې موږ نه قبلو لرې کې. الله ویرېدم مخلوق نفرت کوي نو خدای را نفرتونه کوي، حورې او جنت نفرتونه کوي، نو ځکه ژاړم. څوک لور خور نه راکوي، کینی را سره څوک د لاس نه میلاوی، لور خور به سره کوي. حضور پاک او فرمایل مخه پکېږه، زما د الله تابعداري کار څه به د خدای او جنت حورې هر څه به دې ځان ته نږدې کړي. وی لکه واده ته دې جوړ لکړه کېږي، وی د الله رسوله ولې مې نه کېږي، او ما له څوک لور خور چېرته راکوي. یو صحابي په مدینه شریفه کې عمرو بن وهب رضی الله عنه، هغه ډېر مالدار او لور یې پیغله وه. نبی علیه السلام ته یې ویلي وو چې زما لور پیغله ده، که څوک دې پیدا کړل ولی ورکه. صحابه هم دقسې کول چې ده ته یې وویې ځه عمرو بن وهب له ورشه، د هغه لور ده ما درته درکړه، ورشه ورته ووایه. دې لاړ د هغه دروازې له دروازې او ډبونه او لره ووت. وی ستاسو نوم عمرو بن وهب دی؟ وی وی ستاسو لور پیغله شوې وه او نبي علیه السلام زه رالیږلی یم زما دپاره رمالی ده. هغه چې ده ته وکتل چې د شکل ته او رنګ ته او مخ داغونه، پوز او غوږونه بل شان. وی ته لږ صبر وکړه، ښځې سره سلا کړو. ښځې ته یې لوی، ښځې راله دروازې په چوندې کې وکتل، وی سړیه ده سره خو زمونږ لور ګزاره نه شي کولی، ده سره به څنګه ګزاره کوي، سبا به زمونږ لور خپی، نو بیا به حضور پاک هم خپی. نو داسې وکړه چې حضور پاک په ته لاړ شه، ورته ووایه چې زمونږ لور له بل څوک راولېږه، مونږ ترې قربانه و لور، خو ګزاره به نه کوي. نو سبا به دې م خپی، لور به م خپی، بیا به حضور پاک خپی. نو دې غریب یې را رخصت کړه، لکه بیا خپه ده چې ما خو وی چې ما له څوک لور خور نه راکړي. هغه لور یې دا خبرې واورېدې، وی بیبي څه چل شوی دی؟ وی دا ستا لپاره حضور پاک یو هلک رالیږی رشتې له، خو مونږ واپس که. وی ولې م واپس که؟ وی بچی هغه څه بل شان شکل یې دی، رنګ یې تور دی او شکل یې څه بل شانتی دی، ته ورسره ګزاره نه شې کولی. ما ته متوجه شي، ما ته متوجه شي، ته ورسره ګزاره بچی نه شې کولی. وی بیبي ولې م واپس که؟ وی ډېر بل شان شکل، پوزه، غوږونه، سترګې او د رنګ نم تور او غټې غټې دانې په مخ. وی مور یې رالیږلی چا دی؟
وی حضور پاک مبارک را لے گلے دے وی شابه مور را واپسی کا وی زما د قسم په الله چې مال د کم خاوند بندوبست د دواړو جهانو سردار کړی دی هغه مال د ډېرو ښکلو خشتو خاوندانو نه بهتر دی راولې بچی مونږ خو پې خوشحاله یو مونږ خو یې ته به ګزاره نشې کولی وی زه ورسره کوم ګزاره حضور پاک را لېږلی بس را واپس یې کوي کار دی وشو زمونږ لور د سره خوشحاله ده زه نبي علیه السلام مبارک ته ووایه دی راغې خوشحاله حضور پاک مبارک ته وی چې کار وشو جي وی ښه مهر به ورکې وی صاحب مهر زه ته وایي او واده کې او مهر نه پېژنې یو څادر و د غریب هغه د پرتوب په ځای لنګ کړی و ځان ته د کمیس هم نو سپلی هم نشته ټوپی هم نشته کورس هم نشته وی ښه داسې وکړه لاړ شه حضرت عثمان رضی الله عنه ته عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته او حضرت زبیر ته دې درې واړو ته ووایه چې 200 درهم دله درکړي ما ورته یاد کړه او یو صحابي ناست و وی لکه ستا خو 2 کوره دي وی یو وی دا یو درته وبخه وی صاحب مې بخه ورته قسم دی هغې به مالونه قربانو فورا کورم شو او 600 درهم هم رالل وی داسې وکړه دا 200 درهم یې ځان له کړل تی دی د هغه څادر پلو پورې وتړه وی دا 200 درهم د ښځې مهر شو دا به هغې له ورکړي او دا 400 درهم یو څه په دې ځان لم جامې واله او ښځې لم واله او د کور کټوی سمسۍ هغه زمانه کې و قصاص آنه وه دا هم پې برابر کړه چې د واده بندوبست یې وکړو دې لال 200 درهم یې ته جدا پلو پورې وتړل چې دا مې د ښځې مهر شو خپلي په دې شرط نو د نبي علیه السلام مبارک ملګرتیا دې وکړي او که چا سره سامان جنگ خپل نی نو هغه دې نه ځي چې ده دا اعلان اورې نو خپه نیولی شو هغه دوباره اعلان وکړه بیا د دوکان نه لږ رابار شو چې درېم اعلان یې وکړه دې هلکې وایي چې ښه زه به واده کوم زه به د حضور پاک به د تور او د نیزو په میز کې او زه به د ښځې سره پروت یم دا چېرته کیدی شي ګوره مینه دې ته وایي لکه حضرت حنظله رضی الله عنه چې دا به څنګه وشي هغې به میدان جنگ کې د دشمن په میانس کې د تورو غزارونه او زه به خوشحالي کوم په کور کې دوکان یې پرېښود لاړ منډی ته هسې ځان له واغېشت او توره یې واغېشته او یو نقاب یې ځان له واغېش روبن چې په هغې یې ځان له دا مخ وتړه صرف سترګې یې ښکارېدې مخ هرڅه پټ کړل او پاسې خپه واړو له میدان جهاد ته ورسېد چې هلته ورسېد جنګ شروع دی پکې شامل شو په جنگ کې نو زبردست جهاد یې وکړه د دنیا کافر یو خوا بل خوا مړه کوي مردارۍ خو مخ یې تړلی دی څوک یې نه پېژني صحابه یو بل ته ویې لکه څوک ناشنا نو مسلم راغلی دی ځکه مونږ خو یې نه پېژنو نوی مسلمان دی او ناشنا بهادر دی او د دنیا کافر یې مردار کړل یو ته او بل ته حضرت علی رضی الله عنه حضور پاک مبارک ته راغی وی صاحب یو هلک راغلی دی نوی مسلمان دی او ډېر بهادر دی او د دنیا کافر یې مردار کړل ډېر غیرتي وی کم دی وی هغه اس باندې سور دی هغه یو دغې وخت کې ده تور اوچته کړی په یو کافر یې غزار کو نو دا څادر یې د دې لاس نه راپروت و نو حضور پاک یې دا مټ ولیده دا تور مټ او داغونه دي پې هلکه وی دا خو هغه سعد معلومېږي اظنه سعدا دا خو هغه معلومېږي هغه سعد ته ورشه د جوړ هغه د واده انتظام پر په ځای پرېښه د جوړ په هغه پیسو دا اس او دا توره واغېښتل او میدان ته راغی تپوس دې وکړه چې هغه دی که بل څوک دی حضرت علی رضی الله عنه راغی ورته وی نبي علیه السلام راولېږلیم تپوس کوي ته هغه سعد یې سر یې وړقه چې ومغی واپس لاړ وی د دواړو جهانو مبارک سردار هم اقه سعد دی هر څه قربان کړل او هغه ښځه پاتې شوه او هر څه پاتې شو او دا د جهاد له راغلی دی چې دا خبرې دوی کولې نو جنګ کې خو چې ته مړي کې ته به هم لګې دا نه چې ګنې ته به بچې د یو کافر سره مقابله راله کافر پې زورور شو دی یې په توره ووه چې ویې و اسې هلته پرېوت د وینو شوړ پوړ اسې هم زخمي شو او دی د اس نه بل طرف ته پرېوت او داسې سخت ولګېد چې د وینو دا دریاب ته روان شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورمنډه کړه په خپله ځان یې ور ورساو او دی یې راوچت که او د خپلې غېږ پورې ونیوه
دی غیږ پورې. او قسم دی روایت کې راځي چې حضور پاک په خپل مبارک صادر تی ویني پاکوي، په دې صادر مبارک ولا تندیم پاکوي او مخم ولا پاکوي او پوزم ولا پاکوي او غیږ کې د حضور پاک پروت دی. الله اکبر، څونه قیمتي شخصیت. د نبی علیہ السلام دی غیږ کې دقه سیونی وکلک او تی ویني پاکوي او دی په هغه وخت کې د افسوس په سترګو حضور پاک ته داسې مخامخ ګوري، وی د الله رسوله جنت به ما ځان ته پرېږدي، الله به مې ځان ته پرېږدي، د جنت حورې به ما ځان ته پرېږدي. هغه افسوس ناره ولګوله. حضور پاک وی اے سعده، زما دې په هغه ذات قسمی چې زما ساده چا په اختیار کې ده چې زه به د الله دربار کې تا لګوی کوم، جنت به دې م ځان ته پرېږدي، د جنت حورې م ستا دي او خدای به دې م ځان ته نږدې کړي. چې حضور پاک دا آواز وکړه، دې کې د دې غریب نه سا وخاته د نبی علیہ السلام په غیږ کې. ما ته څوک نشي خولی د ټولو احادیثو ذخیره وګورئ چې د چا نه د حضور پاک په غیږ کې سا نه راوتې بېره دي صحابي نه، خپل بچیم د حضور پاک غیږ کې نه دي وفات، دقه صحابي وفات دی. دا د ده مینه وه، محبت و. لکه دا سوچو چې ما نه خو نفرت کوي خلک، شکل مې بل شانته دی. الله ورته دنیا کې وښوله چې تا زه د حضور پاک غیږ له رسوم، ستا نه به سا د حضور پاک په غیږ کې وځي. او هغه خلک چې تا نه نفرت کوي ګوتې درته نه راوړي، تا نه به حضور پاک په خپل مبارک صادر او په خپلو لاسو مخ پاکوي. الله ورته ښیي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دله سو خطا نو وی خندل، مخې بل طرف ته واړو او صحابو ته یې راشي دا وروره موچت کې چې لږ طبیعت د حضور پاک مبارک برابر شو. نو صحابو ته تپوس وکړه، وی صاحب دا خو د خندا وخت نو، تاسو خو وخندل او بیا مخ بل طرف ته واړو، دا ولې؟ وی چې ردا افسوس مې ولید او ما قسم وخوړه. نو خدای زما قسم رښتونی که. وی ما په خپلو سترګو د جنت یو خشته حوره ولیده چې زما د حوض کوثر نه جام را ډک کړی او دلی رازغلو. خوشحاله شوم او مې خندل چې شکر دی خدایا زما قسم دې رښتیا که او ما ته دې په سترګو خول او زنکدن کې دې ورته حوره وښوله او زنکدن کې د حوض کوثر او به زما پې وسکلې. نو لږه حیا راله دا حورې نه مخ مې بل طرف ته واړو. وروڼو مینه د حضور پاک د ایمان نښه ده. مینه د حضور پاک وایا د ایمان نښه ده.